ایشو صرف دا روان ده چې امبولانس بعض ټایم زموږ بیزی وي تاسو مردان پېښور کې وګورئ هلته هم دا ایشوز راځي چې امبولانس بعض ټایم کې چې کوم دی ایمرجنسي ریشیو زیاته وي لکه اوس دا نو دې ټایم کې موږ تاسو هیډ افیس کې دې ځای نه سره دا علاقه چې داخلو پورې کومه ایریا ده دا ټایم کې چې کوم دی زموږ سره دلته په دې سټیشن کې 2 امبولانسز دي نو آر ټي اے راغله نو دا ټایم کې زموږ دا مسله ایشوز دا راځي چې امبولانسز بیزی وي نو لوګ باندې ټایم به لګي او امبولانس موږ سره خپل تعداد په مطابق باندې پوره دي موږ پای باندې لګیا یو او زموږ پرایورټي دا وی چې په فرست پرایورټي کې 7 منټ کې دنه موږ ریسپانس وکړو او خلکو ته ورسو په لوګ باندې عوام ته دا میسج ورکوم که تاسو بعض ټایم تاسو کال کوئ او تاسو ته وایي چې امبولانس بیزی دي هغې مختلف ایمرجنسیز کې هغه بیزی وي نو لوګ باندې به موږ سره دې کې لږ کوپریشن کوئ انتظار او مطلب دا هغه انکار نه دی جی لوګ باندې ویټ به کوئ السلام علیکم ګرانو کتونکو تفهیم مو ما سره د نوخار پریس کلب ټول ملګري موجود دي مونږ دلته نوخار کې د 1122 کوم هیډ کوارټر دی هغې ته راغلي زمونږ د نوخار فخر اویس بابر صاحب دلته موجود دی اویس بابر صاحب دلته دا څه سیسټم چې ګورئ په هر کلي کې د امبولانسي نیټورک دلته د سیستم نو دا اول نه تر اوسه پورې د لوک افټر کې یو ماډل جوړ کو حقیقت دا دی مونږ ډیر زیات خوشحال شو کوم سیستم مو کتو خیر آباد نه ترناب او بیا د خیر آباد نه تر کوهاټ او داسې رسالپور مردان او چارسدي دا برانچ روډونه یو ډیره لویه وسیع او عریض علاقه د هغې چې کوم اپریشن دی لایف سیوینګ دی ریسکیو ده دې دپاره ورځ او شپه لګیا وي چمتو وي دا ځوانان تاسو ته مختلفو ځایونو کې په نظر راځي دلته مونږ څه یو طرف ته ډیر خوشحال شو او مونږ له پې فخر پکار دی خو څه کمیانې دي او هغې طرف ته توجه پکار ده چې د دوی ته ضروریات په پوره نوخار کې دې ټایم کې 19 امبولانسي دي دا څومره 3 تحصیلونه دي برانچ روډونه دي هسپتالونه دي نو په هیډ کوارټرو کې موجوده بیا امبولانسز نه وي د دې کمې دی او دا پوره کونه غواړي د نورو ضلعو په شانتې د دې تعداد بړاول غواړي مونږ به یو څو خبرې کوو شکریه مدا کوو دلته دی مونږ ته یو مکمل بریفنګ راکړو اویس بابر صاحب څه به وایي تاسو دا دومره لوی سیستم چې جوړ کړی دی مونږ دوره مو کا او تاسو دې ټایم کې بنیادي چې کوم ضروریات دي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهله خو تاسو ډېره مننه تاسو دلته راغلئ څنګه تاسو ته امبولانس خبره وکړه امبولانس موږ سره ټول پوره دي هر ځای کې موږ مختلف ځایونو کې ډپلوی کړي دي مین ایشو چې کوم راشي تاسو ګورئ نو هغه زه تاسو ته وایم چې هغه امپورټنټ دا ده امبولانس موږ سره ټول پوره دي ایشو صرف دا روان ده چې امبولانس بعض ټایم زموږ بیزی وي تاسو مردان پېښور کې وګورئ هلته هم دا ایشوز راځي چې امبولانس بعض ټایم کې چې کوم دی ایمرجنسي ریشیو زیاته وي لکه اوس دا نو دې ټایم کې موږ تاسو هیډ افیس کې دې ځای نه سره دا علاقه چې داخلو پورې کومه ایریا ده دا ټایم کې چې کوم دی زموږ سره دلته په دې سټیشن کې 2 امبولانسز دي نو آر ټي اے راغله نو دا ټایم کې زموږ دا مسله ایشوز دا راځي چې امبولانسز بیزی وي نو لوګ باندې ټایم به لګي او امبولانس موږ سره خپل تعداد په مطابق باندې پوره دي موږ پای باندې لګیا یو او زموږ پرایورټي دا وی چې په فرست پرایورټي کې 7 منټ کې دنه موږ ریسپانس وکړو او خلکو ته ورسو په لوګ باندې عوام ته دا میسج ورکوم که تاسو بعض ټایم تاسو کال کوئ او تاسو ته وایي چې امبولانس بیزی دي هغې مختلف ایمرجنسیز کې هغه بیزی وي نو لوګ باندې به موږ سره دې کې لږ کوپریشن کوئ انتظار او مطلب دا هغه انکار نه دی جی لوګ باندې ویټ به کوئ ولې چې هغه امبولانس چېرته هغه هسپتال کې ایمرجنسي ته روانه وي نو بل بیا دې کې داسې مونږ کوو الټرنیټیو دا کوو تاسو بیا هم دا وایي چې دا امبولانس لږ لیټ شو اکثر تاسو وایي چې یا دا 2 منټ نه لږ لیټ شو نو مونږ بیا تاسو الټرنیټیو داسې وکړو چې دلته مونږ سره خوا کې کم سټیشن نږدې کم یو هسپتال دی نو هسپتال کې چې کوم امبولانس وګورو چې کوم فری دی نو هغه مونږ تاسو ته زر درولېږو در موو کو نو هغه لږ غوندې لکه 7 منټ په ځای هغه 10-12 منټ والي نو مونږ کوشش دا وي چې هغه هلته کې هلته نه در موو کو نو د دې ایشو دا ځکه دا مونږ چې کوم نه دی دا سیګمنټس کړي دي دا چې کوم نه دی مونږ دا مختلف ځایونو کې ډسټریبیوټ کړي دي هغې وجه هم دا ده چې په ټایملی مونږ ته ریسپانس رسي نو دا ایشو ده
بل بابر صاحب دا ستاسو نمبر اکثر بیزی راځي د دې څه وجوهات وي خلک کال کوي او بیزی وي دا مخکې ما تاسو ته وایي چې زمونږ ما په دې باندې ډېر زیات اویرنس هم کړی دا بیزی نمبر چې راځي که نه اکثر خلک مونږ ته فیک کال ډېر زیات کوي ولې زه بار بار دا یو خبره کوم ستاسو یو فیک کال د وجې لاین بیزی شي او د بل چا زندګي لاړه شي او چاته هارټ اټیک وشو یا چاته اور کې ولګ برن کیسز دی او تاسو په ټایم باندې چې کوم دی کال بیزی را روان یو تاسو بار بار کالونه کوئ او فیک کال نو هغې دپاره چې کوم دی لاین بیزی شي او کس هغه هلته کې وفات شي بیا خلک څه وایي خلک دا وایي چې ریسکیو 112 والا له مونږ کال کولو او نمبر یې بیزی راتلو او ټلیفون یې نه اوچتولو نو زه همدغه مین ایشوز را روان چې تاسو کاینلی دا فیک کال نه ګریز وکئ او اوس چې کوم سافټویر دی دې کې مونږ یا داسې چلو کوو ستاسو نمبر به بلاک شي تاسو نمبر کې مونږ بلاک کوو نو بیا فیوچر کې ان کیس داسې ایمرجنسي تاسو کور کې رااله نو بیا ریسکیو 1122 به تاسو نمبر نه ملاویږي او هغه مونږ بلاک کړی وي نو لہٰذا ټول خلک دا ټول نوشره ته دا عوام ته دا میسج ورکوم چې کوم قسم فیک کال کوي نو نن نه پس په هغه بلاک کیږي بیا به تاسو فیک کال نشئ کولی او که چېرته جنون ایمرجنسي رااله نو هغه هم تاسو بیا نشئ ډیل کولی 1122 ګرانو کتونکو دا تیر سیلاب کې تاسو به کتلي مختلفو ځایونو کې روزمره چې کوم د دې اکټیویټي د دې ډیپټي د ریسکیو هغه اپریشن هغه هم جاری وي او دې سره سره د په درېو واړو تحصیلونو کې کم ځای کې چې سیلاب راغلی دی د سیلاب نقصاناتو نو هلته د ریسکیو کار ایمرجنسي ریلیف کار د دوی خپله یو تجربه او سیستم ورسره مخکې نه و کشتۍ ورسره وي خپل بھرپور کردار ادا کړی څه به وایي چې سیلاب کې تاسو څه کارکردګي وه دا سیلاب کې چونکې تاسو ته پته ده مونږ سره 36 اورز ټایم و مونږ سره چې دا غټه ریله ده سوات نه دی خو را روانه ده نو پرایورټي بیس باندې زمونږ دې کې ډایرکټر جنرال ډاکټر خطیر احمد په هدایت باندې مونږ مختلف ځایونو کې سپاټس جوړ کړه لومړنی سپاټس مونږ چې کوم دی کیمپ کورونه کې جوړ کړه دویم ورپسې مونږ چې کوم دی ورپسې کوم سپاټ دی هغه د بانډه شیخ اسماعیل کې دریم سپاټ لکه مختلف ځایونو کې داسې د نوښار چې کوم دی ټچ کېږي د هغه ځای نه را شروع شئ تر پیر سبا که پورې مونږ مختلف 11 سپاټ جوړ کړه او هغې باندې مو هر ډسټرکټ نه مختلف ډسټرکټ نه کسان هایر کو دلته مونږ سره په هغه ځای ولاړو نو هغې کې زموږ ډېر زیات ښه مین غټ چې کوم زمونږ دغه و دی کې امپورټنټ چې کوم زموږ اچیومنټ و زموږ د نوښار ډسټرکټ یو خو ډسټرکټ کوارډینیشن زموږ خپلو کې ډېر زیات و کوم چې کوم ډي سي صاحب و مس وزیر وه دلته زموږ خپلو کې کوارډینیشن ډېر زیات سټرونګ و د هغې د وجې بل تاسو وګورئ په څومره ډسټرکټ کې زموږ نوښار واحد یو داسې اداره وه د ریسکیو 112 په وجه باندې دلته یو قسم مړ نه شو نو دا یو غټ اچیومنټ دی دا یو ټیم ورک دی دې کې ستاسو میډیا والا مونږ سره ټایملی ریسپانس کوارډینیشن کم ځای کې څه ایشوز را روان دي تاسو هایلایټ کول نو دا یو ټیم ورک و او دا یوازې د ریسکیو کار نه دا د ټول ټیم ورک او ټیم کار په وجه باندې کوم دی دا مونږ نوښار د ډېر حادثات نه او د ډېر دغه نه بچ شو څومره ستاسو ډیمانډ څومره ایمبولینس ته ورسېدلې دا 17 خو ډېرې بې اندازې کمې که داسې میجر یو واقع لویه راغله نو یې کې بیا ته وسه کوي اکثر داسې راغلي دي ایمبولینس داسې وي لکه څنګه تاسو وګورئ د کې دا میجر بلډینګز کولیپس رالو نو هغې کې بیا مونږ نیر بای چې کوم سټیشنز دي مونږ سره تاسو وګورئ لکه مردان شو نو لکه دا تارو کې چې کومه فایر ایمرجنسي شي او تاسو ته یاد شي هغه کنټینر باندې چې اور لګیو نو هغې دپاره بیا مونږ کنسرن چې کوم نیر بای ډسټرکټ وي یا پېښور وي نو د هغې نه بیا مونږ ایمبولینسز را موف کوو په سپاټ باندې هم هغې لګیا وي لکه دلته مونږ سره 15 ایمبولینسز دا دي او 12 ایمبولینس مونږ سره د هیلث دي نو دا ټوټل 22 هغه شو نو دا ټول بیا په یو سپاټ باندې مونږ یو ځای کې مونږ لګیا یو دا ایمبولینس چې کوم ایشوز دا هغه وه شکر الحمد داسې ایشوز نشته مونږ پکې لګیا یو چې کوم ځای زموږ نیډ وي مونږ ګورو چې کوم ځای مونږ ته ضرورت دی نو ډي صاحب مونږ ته ټایملی هغه هلته پرووایډ کوي تھینک یو خبر صاحب کوم ځای کې فایرنګ وشي واقعات وشي تاسو ملال ته ورسېږي ای وخت خلک په خیال کې وي څه داسې واقعات شوي دي چې تاسو مسایل پیدا شي زمونږ داسې وي چې کله تاسو وګورئ یو خو هوایي فایرنګ حواله حضرت زه خبره وکړم چې کاینلی تاسو یو فایر وکئ او د بل چا زندګي دا څومره کیسز دي مونږ لاړ شو سپاټ باندې وګورو کور یو ویران وي کور نه وي چې کوم حالات دي کوم هغې لکه ګولۍ راوغورځېږي په چا باندې او بیا 112 ته مونږ چې لاړ شو کم تکلیفاتو کې چې پای باندې تېرېږي نو یو خدای نه اجتناب وکړي دا ځای امپورټنټ دی بل تاسو وګورئ چې کله هغه حادثات ته مونږ ځو چې کله فایرنګ وغیره وشي نو هغې کې مونږ لاړ شو هغې کې بیا زمونږ مین شی دا وي تاسو عوام ته دا زه یو میسج ورکوم چې لږ پوه شي
یو کس په ګولۍ باندې ولګېدو او هغه په هغه اون د سپاټ باندې ډیډ شوی دی نو هغه موږ اوچتو په هغې باندې لږ ټایم پکې په دې لګي چې لږ اوچت یې نه کړو چې پولیس والا خپل کلیریفیکیشن خپل هغه هر څه چک کړي ایریا کارټن آف کې وګوري چې آیا دا کس تفتیش وکړي چې د کوم وجې نه دا وفات شوی دی نو د هغې د وجې موږ لږ غوندې د عوام ته وایو چې لږ په دې کې موږ سره کوپریشن کوئ چې لږ غوندې موږ ته ټایم راکوئ چې موږ بل پولیس موږ انفارم کوو دې کې ټایملی نو زموږ ټول کار چې څومره پولیس آرمي سره میډیا تاسو سره دا اټیچ دی په ټایم باندې موږ تاسو ته بیا خبر درکو دا یو ټیم ورک زموږ روان دی تاسو ځای ته ورسئ هلته ملزم پارټي موجود وي بعض اوقات نه څه تھریټ څه دغه نه جی نه شکر دی اوسه پورې داسې څه نشته او موږ چې سپاټ ته ورسو نو هر څه کلیر وي